محترم حاضرینو مسلمانانو ورونو د چا تعلق د یو میاشتي د یو کالي د یو څو ورځې او د چا تعلق ډېر زوړ او ډېر پخوانی زما تعلق د مولوی ابراهیم سره دا د څلورو پیړو نه را روان دی نن د هغه بچي محمد حسن او محمد یمان د هغوی د قرآن کریم اختتامو پای کې هغوی مالا او تاسو له دعوت راکړی دی زمون دعا ده چې الله دې د هغوی عمر کې د هغوی علم کې د هغوی کور کې ژوند کې خیر او برکتونه واچوي صحیح والد صاحب مولانا ابراهیم او د مولانا ابراهیم والد صاحب او بیا د مور د طرفه نیکه هغه هم زما یاد دی او ما هغه یو ځای زمونږه د پټینه د شوتلو پنډونه هم راوړي دي مونږ به دواړه یو ځای تلو راتلو نو دا تعلق زمونږ اوسانی نه دی بلکې دا ډېر پخوانی دی او دا مزه ډېر مضبوط دی دا د شلېدو نه دی دی ماله دعوت راکړه نو ما په خوشحالی قبول که چې یو خو دا دی چې کاټلنګ ته ډېر وخت شوی نو م راغلی نو یو به د کاټلنګ ملګري م ووینم د مردار ملګري به م ووینم او دا خپل زوړ تعلق هغه به تازه کم او هغه به نوی کم الله دې کي هم داسې چې زمونږ دا تعلق او دا مزه رس ته رسه مضبوطیږي او کلکیږي زمونږ تعلق په دین باندې دی زمونږ تعلق په قرآن باندې دی زمونږ تعلق په حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دی هغه تعلق چا په دنیا باندې نو آئی کې زوال راځي لوډ سپیکر روکو ما او هغه تعلق چا په دین باندې نو هغه رس رس زیاتیږي او هغه مضبوطیږي کله چې جانبینو نه تعلق په دین باندې نو دا په نسبونو باندې راځي دا په پیړو باندې رواني او دا ختميږي نه د نسب تعلق تر یو وخت پورې او بیا هغه ختم شي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د نسب خپلوان وو وګم خپلوان چې هغه د دینو د عقیده او د عملو نو اوس هم تازه دی تر تازه دی او څوک د مدرسې نوم مدرسه ابو بکر دی او څوک مدرسه ابو هريره دی او څوک مدرسه عائشه دی او هغه نسبت هغه اوس هم تازه دی او تازه یي په دې دنیا کې الله چې مخلوق پیدا کړی نو په دې کې یو مخلوق هغه انسانان دي او دا انسانان الله اشرف المخلوقات پیدا کړی دي او په دې کې بیا علما اشرف الشرف ګرځولي دي هغه غوړه د غوړونه ګرځولي دي ځکه چې هغه د دین پاسبانان ګرځولي وو پاغی باندې د دین حفاظت کو پاغی باندې دین بچ کو الله خدا دین لسپون هم کار اغسطه ده مارغانو نے هم اغسطه ده و انسانان الله داسی کړی چې په دای باندې دین روان کړي
کار خو الله د هر چا نه اخلي، خو خلک چې هغه د دې دپاره خاص کي نو ایله بیا یو مقام ورکي، یو درجه ورکي، یو حیثیت ورکي. خو کله چې هغه خپل مقام درجه او حیثیت وپېژني نو هغه د رفعت او د هغه د بلندۍ او د اوچتوالي سبب وګرځي. او کله چې انسان خپل درجه او مقام ونه پېژني نو بیا اسفل سافلینی کی د مخلوق نے ذلیل کے ذلیل کی کھتے غرزئی نو یو ځای وی الله درجی اوچتای مومنان الله او چې چاله علم ورکړي والذین اوتوا العلم درجه وماغه خلق چې ای خپل مقام درجه او حیثیت نه پیژني نو بیا داسې وګرځي چې د سپي او د خر سره تشبیه ورکي، مثله کمثل الحمار يحمل اسفارا. کله وای د هغه مثال د خر دی چې بار پې پروت دي، کتابونو بار پې تړلی، او کله وای مثله کمثل الکلب ان تحمل علیه یلهث او تترکه یلهث. د هغه مثال د سپي دی، که ته شاڼې نوم خوله یې وازه کړې ده او که ته یې پرېږدې نوم خوله یې وازه کړې ده او ژبه یې رایستې ده. انسان له یو مقام، یو حیثیت، یو غوروالی ورکړ. خو کله چې انسان د خپل مقام د هغې لاج وساتي، د هغې حیثیت خیال وساتي نو هغه الله نور اوچت کړي او نور غوره کړي. دا اوچتوالي دپاره بیا مختلفې لارې الله ښودلي دي، چای کې هغه دوه لارې ډېرې بهترینې او ډېرې غوره وي. هغه یو لار وه د قرآن او بله لاره وه د سنت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. دیو چې کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه ته نو حضرت وی ترکتکم علی ملت بیضاء لیلها کنهارها، تاسو ما یو صاف دین باندې پرېښودی یئ، د هغې شپه د ورځې په شان ده، څوک چې د ورځې څه پټېږي نه او ښکاري داسې په هغې کې پټ پناه نشته، په هغې کې هر څه ښکاره دي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم وی تاسو ما دوه لارې پرېښودې دي، تاسو لن تضلوا ابدا ما تمسکتم بهما، چرې به هم خطا نه شئ تر څو چې هغې باندې منګول لګولي. هغه یو لار وه د قرآن او دویمه لاره وه د سنتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم، چې قرآن باندې منګول لګولي او په طریقه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم منګول لګولي. سنت هغه افعالو ته وایي چې هغه د قرآن نه علاوه پیغمبر پاک ته ویل شوي دي یا د مکلفینو سره تعلق ساتي. بهرحال هغه بیا علما مختلف تعبیرات کوي. نو دا قرآن او سنت دا معیار وګرځو. په دنیا کې د هر څه لپاره معیار شته. ګوړه علي دکاندار ته وایي او دړی ګوړه راکه، نو که هغه دغسې یو خانک ډکي او تاله درکړي چې دا دړی ده، ته وایي نه وروره دې له حکومت یو معیار مقرر کړی چې هغه تله ده هغې کې کېده، کانټه ده هغې کې کېده، وي تله کاڼې مقرر دی. نو زه به یې هله وړمه. که کپړه والي او دکاندار دغسې یو کپړه راوالي وایي دا 6 ګزه ده، ته وایي نه وروره دې له حکومت یو معیار مقرر کړی دی، ګز دی، میټر دی، په هغې باندې وګوره بیا یې ماله راکړه، زه به ومنم چې 6 ګزه ده.
که ځمکه آلی یو سړی وایي دا ځمکه ده یو کنال ده نو ته وایي نه وروره دې له حکومت یو معیار مقرر کړی پیټه ده پاگی بے گورو پلنوی سو دا اگدوی سو دا بیا با ضرب ورکو بیا بے پا 272 تقسیمو دا آگینا با مرلی راو باسو بیا با شل پا 20 بے تقسیمو دا آگینا با کنال جوڑو نو آگینا یو معیار سے خو زمان بد قسمتی پختانو داوا چلار سے معیارو خود دین معیار نو بس دین آگاو چه چاگیره پری خودی وا پٹکے والیو آگا سکول نو منگا آگی تا دینوی یا آگی تا منگا دینوی چه کاکا جی و بابا جی سکڑی دی نو بس آگا دین دے یا آگی تا دینوی چه منگ دا رواج کی سراغلی دی نو بس آگا دین دے و آگی تا منگا دینوی لیو نمنگ تللی نو با قرآن و سنت باندی زمان والد سے بکل کلوی کتاب سنت لی سیرفیون کتاب سنت لی سیرفیون بلوت الناس فی آذل میں حقی قرآن و سنت زمان کس اٹھائیوا پدی میں خلقو قتل زرگر لچه تسروسی زرگر کاکا داو گورا دا بالای دا سرو داو کنا پیتل لی نو آگا سگا یاو کانی منگ واتا کسوٹای وایو پاگی را کاگی وی گوری وی دا سر دی او دا پیتل دی کتاب سنت لی سیرفیون بلاوت الناس فی آذل میں حقی قرآن و سنت زما کا سوٹایا پدی میں خلقو قتل فمنهم زائغ لا خیر فیم ومنهم جائز تجوید شکی بعضی کاغو اس خیر پکنو بعضی حسم شک پراتو یرد چاو منو دا کم ملاو منو کم ملا نمولادو منما ملا توائی ماتا قرآن و سنت کے اخایا لنڈا خبر دا پیغمبر پاک دا کڑی دی کنا صحابہ کرامو دا کڑی دی کنا کہ پیغمبر پاک کڑی صحابہ کڑی دین دے کہ پیغمبر پاک او صحابہ کرامو نہیں کڑی او تیز زان نا کینو آدین ندے ہاں آئیماو منگ دا تشریح کردی دا قرآن و دا سنت منگ دا تشریح کردی دا افعال دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اقوال دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا زاننے خبران دا کردی خدا آگی وضاحت او دا آگی تشریح راتا کردی وا ولی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ کی مڑی نو شوی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ کی صحابہ نو مڑو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ کی اگا قبر لا تلے او کنو تلے دا اگا با زمانہ کی صحابہ وفات شوی دی او دا اگا کال پورا شوی سلویختی پورا شوی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکڑی آگا سے تو مکا لانڈا خبر دا دا زماو دا بل ملا ممانا کہ زواما او کہ بل ملاوی ورطوائی ما توخایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنگ کریو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمک کی بلا انبیاء علیہ السلام وفات شوی دی یو پیغمبر اخایا چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغ قبر لاتلی یو دیویلی تمالا سوالو کا یو صحابی اخایا چاگت لئی آگا قبر تویلی جمالا سوالو کا صاحب دا قبر دیویلی تن یازولی او زماد پارا سوالو کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبلا قبر لاتلے ام المومنین وی اکد روایت دے ام المومنین وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لال زغل غلی ور بسیت لوا زکا آگا غلی وندی خبلی پیزار پڑی راواغستی بل صادر راواغست
او شپه رسول الله صلی الله علیه وسلم غلی غوندې ووت او ورېرو غوندې راښ که ګوره څومره خوش اخلاقه و او څومره ښه ژوند دی په خپل کور کې شور شار یې نه کو د خوب یې نه ایسته ام المؤمنین وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم خیال و چې دا اوده ده خو ما ځان اوده کړی او کتل به چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ووت زه ورپسې غلی غلی ووتمه چې دی چېرته ځي رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړ جنت البقیع ته او قبر ته ولاړ دی لاس اوچت کی او دعا وکړي درې ځله رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس اوچت کړ او دعا وکړه مسند احمد کی روایت ہے روایت نمبر 338 او باقی امام نووي او نور بیا ذکر کوي چې په دعا کې لاس اوچتول هم د مستحباتو نه دي بہرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر ته دعا وکړه موږ وایو قبر له ورشه او دعا ورته وکړه چا ویلي چې زیارت د قبر نشته خدا نه چې ښځې رواني او سړي رواني اول د جاروګانې او ګټې او غرګي په ځان باندې مخي ادا د بادو ذمہ دار دی او دا د سرخوږي او دا د زیړي او بیا د اولیاءو ګستاخي پکې هم کوي ځکه اولیاء کرام هغه ځوانان او هغه بهادر خلک وو او هغه غیرتي خلک وو او دی وایي دا د فلانی بابا د فلانی ولی دا هغه عرس دی نو عرس خو په عربی کې واده ته وایي نو ګوره په مړوني والا ودونه کوي وایي د بابا عرس دی د بابا واده دی ستا په شان شوقینو چې هر روز یې واده یي ستا په شان دیوانه ومړه نو دا د بابا عرس دی بیا را جمع شوي الله یو نیم پکې وایي په ټول بونیر نظر دی دا پکې لا بله چې په ټول بونیر ته ګوري او په ټول هغه پیر بابا الله دې په رحمتونه ولیږي حالانکه هغه پیر بابا هغه ډېر لوی سړی و او پیر بابا علیه رحمت هغه دوره سختۍ سره دا خبره کوي هغه وایي چا چې ګډ پیسه بابا له وړه نو هغه وایي فالذابح مشرکون والمذبوحة میتة وامرأته بائنة چا چې ګډ پیسه درګاه کې حلال که د بابا په نوم فالذابح مشرکون چا چې حلال که هغه مشرک دی او چا کم شی چې حلال که هغه مردار دی وامرأته بائنة د دغې معنی نشم کولی سنه جنګ را سره وکوي خو هغه وایي وامرأته بائنة چا چې دا کار وکړه نو ښځه بې طلاقه ده اولاد حرامیانه اده به غټ پټ کې په سریغې ګیره به تر نامه پرېښودي په دې هم نه پوهېږي چاته څه وایه څه نه وایه هغه پیر بابا الله دې پرې رحمتونه ولیږي نیک سړی و پرهیزګاره سړی و خلک رالل او هغې ذمه دار وګرځو څوک وایي د علم غر یې دنګ کړی څوک وایي د بل غر یې دنګ کړی څوک وایي کلندر بابا دریاب کچکول کې بند که څوک وایي فلاني شمس تبریز بابا نور راکوز کوي او نیزه د خدای کارونه یې تقسیم کړي د الله او د مخلوق منځ کې فرق و هغه فرق قرآن کریم سورہ اعراف کی ذکر کئی اللہ فرمائی ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم یقینا آغا کسان چه تاسوی بغیر دا اللہ نا را مدد کوئی دا یدو خواستن را مدد کول چه تو را مدد شلو ازوانا دا بغداد شای میرانا و مانی ولی لمن ستادا و مانی ولی سرمن ستادا اسوک بھائی فلانی را مدد شا اسوک بھائی فلانی ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم یقینا آغا کسان
چې تاسو یې بغیر د الله نه را مدد کوئ. الله وایي ستاسو غونده بندیان دي. دا وایي بوتان یې را مدد کول. بوتان خو هغوی د نیکانو بنیانو شکلونه جوړ کړي او دې ته د هغه روح راځي. موږ ګناهګار یو او موږ ته وایو او دی زموږ سوال الله ته پیش کوي. مشهور عالم او مورخ شارستانی الملل والنحال کی ذکر گئی. دغه سے امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی ذکر گئی. العاقل لا يعبد الصنم من حيث انه خشب او حجر. یو عقل مند یو بت عبادت دیو جنا نه کوي چې ګنې دا ګټه ذمہ دار ده، دا لرګې ذمہ دار دی، بلکې دا هغه دا عقیده یي چې دې ته هغه نیک بنده روح راځي او زه ته وایم او دی الله ته وایي. نو هغه چې عبادت کو د نیکانو بندګانو یې کو. الله وایي فدوم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. ځای چغه ورته ووایي را مدد کوي ستاسو سوال له منظورګي کې رښتینی یې. چې درګاه کې ناست دی هغه اکثر ګوره نو نیمګړی یو، د چا غوږ نه وي، د چا پوزه نه وي، د چا لاس ګوړي، د چا خپه ګوړی خپل منجول نه شي سمولی. تاله به ویس حاجت پوره کی. الله وایي را مدد کا او ستا سوال لی منظور کی. اللهم ارجل یمشون بها. آیا د دوی خپې شته چې تللګی باغي چې ته وایې را مدد شي پیره بابا په خپو راځي. ام لهم ایدی یبطشون بها. یا لاس شته چې هغې باندې نیول کوي چې ته وایې ټکره ورکوي نقصان ورکوي. ام لهم اعین یبصرون بها. ام لهم اعین یبصرون بها. یا د دوی سترګې شته چې لیدل کوي باغي. دی وایي ټول بنیر ویني و بنیر په څه ویني وایي چې ژوندی او دیوال نه اخوا یې نه لیدله، د دیوال نه اخوا یې نه اورېدله. پیغمبر پاک ته الله وایي ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. پیغمبر یقینا کسان چې تا ته د کوټګۍ د اخوا نه آواز کوي اکثرهم لا یعقلون. عرب چې اکثر ذکر کی مراد ته نه کولی. اکثرهم لا یعقلون دا ټول بی عقله چې د کوټګۍ نه اخوا نه درته آواز کوي. او دی به د دې ځای نه سپلای به یې څنګلو ته اچولې وې، کته کته به یې کتله چې ورته به دې وي ازل به څښا په څښا وي او مچان به پکې نښتي وو. روان به چېرته ځي پیر بابا له ځمه او روان به دا ذمه دار دی او دا حاجت روا دی او دی بنیر ویني او دی دنیا ویني. الله وایي ام لهم اعین یبصرون بها. آیا د دوی سترګې شته چې لیدل کوي باغي. ام لهم آذان یسمعون بها. یا د دوی غوږونه شته چې باغي اوري چې ته دا را مدد شي او راورسي. د قوم عقیده یې تباه کړې وه، دا پښتانه یې تباه کړي وو. نه یې وله د عقیدې اصلاح کړې وه، نه یې وله د عمل اصلاح کړې وه. او که چا د عقیدې اصلاح کوله بس آسان کار دا پنج پیرې او پنځه مذهب یې راوړی هېڅ شی نه مني، هېڅ شی خو تا نه منو. موږ خو د خدای کتاب خلکو ته خو د خلکو عقیده هم سموله، د هغوی عمل هم سمو او سمه لار هم ورته ښودله او څوک دې غوښتل نه. نو هم ورته ویلي چې موږ له سره راکړه، بلکې الله ټول مخلوق ته وایي یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. او خلکو یا راړه ایو راړه ها تنبیه یا راړه منادای ذکر کړه. یا ایها الناس او خلکو اولیاء پکې راوستله
بادشاہانی بگیرا اسل عام خلقی بگیرا اسل یا ایوہ الناس او خلقو انتم الفقراء الاللہ تاسو طول محتاجی اللہ تا طول عاجزی اللہ تا ذکر صوفیاوی الفقر فخری اللہ تا عاجزی دا زما فخر دے چھ اللہ تا عاجز میں اللہ تا محتاج میں اللہ تا جاڑ ما یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ تاسو طول محتاج اللہ تا واللہ الغنی الحمید او اللہ دغا اللہ بے پرواہ استعال شہدے اللہ چاہتا محتاج دے او کلا چھ بندہ کی زڑکی دار آشی چیزا بے پروائی ما زماجت نشتے نو اللہ وی ان الانسان لیطغا الرآ استغنا یقینا انسان سرکش دے کلچ دے زان بے پروائی ہوئی نی یو نمی لگی پیسے ورسخراشی زمڑا زما چاہتا جد نشے تو شلے ما انسان شل کے دے نشی دے ٹول عمر نیم گڑے نولستے شل کے دے نشی بغیر دا اللہ نے شل کو دے نشی کلچ تزان تا محتاج ہوا ہے تاکہ وہ تکبر نرازی مستی نرازی لوئی نرازی او کلچ تازان تا شلوی زما چاہتا جد نشتے پیسی شتے نوکران شتے گاڑی شتے بنگلی شتے از شلی مننا تو بیام نوکر تا محتاج ہے تو بیام ڈریور تا محتاج ہے تو بیام خادم تا محتاج ہے انسانی اول تا محتاج کرے نو چھ محتاج دے نو آگا علاقی دیشی جو خود محتاج ہوئی دوسری کا بھلا اسے مدد مانگنا ہے کیا چھ بلا بلتا محتاج دے نو داغنا بیا سے امداد واری چتوائے رامدل شپیر بابا اڈوائے زوانا انند فلانی بابا ورس دے انند فلانی بابا ورس نئے داخل کو زان لے او کاروبار جوڑ کرے یا ویسے دا فلانی بابا نواسم ابل ویسے دا فلانی بابا نواسم زمان والد سے چکل مسئلہ توحید شروع کرا نو زمان خو نیکہ زمیدارو زمان اور نیکہ زمیدارو موگو صاحب جیداد زمیدار خلقو دا پنجبیرو زمان والد سے ویلے موگو چراغ زمانگا دا چم دا محلی سوگا دا چم وی سوگا دا محلہ وی سوگا دا کندے وی نو زمان خدر خیل کندے محلہ دا داغی جماعتو پاگا جماعت کے او شغل و نو لارا آگے تا بے ڈبی جماعت وی زکاگا اوچا تو خطا خورت خیاری دو یو طالب را گئے زمان والی سے وہ سبق شروع کر داغرو رو عقیدہ سما شوا نو زمان کلی تباونگا ملنگان راتلو زمان دا نکی سراکا زمان دا نکی سراکا تب آگی دا نکی من سرا گوٹ کڑے ہو دا نکی سوے اوچ پا اوچا اوڑا دا پختانو بچو با جوار روڑای شملی گوٹے دے دا پیر سے نوسی برال اگئی با خانمو بو جائے اوڑی اچھے سا کچھ ماستبا جمشو اگا بے امور سرا اوڑل دا نکی سوا نو طالب جماعت کیو یو ملنگ راگے ماسپخین ٹیم دے طالب توئی ڈوڑای را کہو گے ما نو اگوار تاوی دی بچائی کی اگو راگو با طالبانو چنو سکا ٹوکرائی وی ویکا بگیر آوالا اخرا اچھا ٹوکرائیو کتائی کسا ہونا نو ٹوکرائی اسمکی لراوا چولا ایو شن کو تکوار سخاو اگے اسمکی لراوا چو طالب تاوی ڈوڑائی پیدا کگی اسمکی لر باندیانو مزل پیر بابانو سے طالب خوم روح نیو طالب ہوتا وی خواہ دا پیر بابانو سے اسمکرہ باندیاڑے اگر وی آو طالب ورمنڈا کلاو دا اگر شوی نے لاس شاپی رکھو ویزل آدم علیہ السلام نو اسے ما اس در پسیدہ ونر لڑو ما دی سر لے دا لراچو ملنگ وار خطا ناس دے ببرانڈا کے
دی کې زما پلار راغی پیزار ځای کې چې وکتل طالب د ون نه لاس چاپېر کړی او زور کوي پلار مې ویل زه خفه شوم چې دا یو طالب وغم لیونی شو نو یو خوا مې طالب لیونی شو بل خوا به خلک وایي چې وګوره زیارتونه وو که نه زه خفه ولاړم مرای مې تازه کړه چې وګوره طالب وګوري چې څه دي طالب چې ټوخی واورېد په شا یې وکتل داسې ملامته غوندې شو طالب کار څنګه یې خو د استاد مخکې بیا قدر کوي وی سر یې کته که زه پوه شوم سړی خو روغ دی اواز مې ورکړه راشه وی چراغ مې هسیالو وی دا ملنګ راغی کیسې ورته وکړه وی ځمکې لی کوتک راواچوه شین مخې نیولی شین کوتک ورڅخه دی ما ته وی چې ځمکه در باندې اړوم د پیر بابا نو سم ما زه د آدم علیه السلام نو سم اوس در پسې دا ونه رالاړو نو یې جي اوس یې وار خطا دی تا رانه خلاص که ګینې دی ما برابرو په دې پوړ د پاسه مې په اودس ماتو خو تا رانه خلاص که دا چا به وي ځمکه در باندې اړوي چا به وي کټ در باندې اړوي چا به وي دا کوي هغه دور لاړ چې هغه خلکو ته خلک به یې یارول ځمکه اړوي او دا کوي او دا کوي اوس چې وایي په بنیر نظر دی نو خلک ورپورې خاندي چې دی روغ دی که لیونی خو چې مخ ته یې وګوري وایي یاره شکل یې خو د لیونو دی هسې که خلک ورته روغ وایي وایي به ورته دا شرکیات په دې ملک شروع د دې څوک ماتونکی نه و دا ډېر ګران کار و مشکل کار و دا الله احسان و دا الله کرم و چې قرآن راواغستی شو پخوا به قرآن صرف دی له راغسته چې د مړي څښاک سره به یې کېښوده یو بل ته به مولیانو بخه رابخه یو به وي تی والا بل به وي تی والا ټول پې تنګ و یا به یې د ناوې سره ډولای کې کېښود ډولکۍ به یې ورپسې کاږو یا به چې ناوې به یې راوسته نو په وره کې به یې والله قرآن مجید په لاس کې ورکړه نو هغې به یې ما دې دا قرآن وایي که دې خوښې سره مې ګزاره وکړه نو ټوله ورځ به بیا جنګ و قرآن خو چا زده کو نه دا د الله احسان و د پنجبیر نه یو آواز اوچت شو او قرآن خلکو راواغسته نن د حسان او د یمان هم د قرآن ختم دی او ملګري راغونډي څه چل دی چا په الفاظو ختم کړی او چا په معنا او چا په حفظ او قرآن ویلی شي پټکي ولا تړلی شي الله هم وایي ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم یقینا دا قرآن لار ښیي په طرف د هغې چې هغه مضبوطه خبره ده قرآن مضبوطه لار ښیي قرآن مضبوطه خبره ښیي هسې کیسې او واقعات او د ځان نه جوړونې هغه مضبوطه خبره نه د هغې څه سند دی د هغې څه استحکام نه د هغې مضبوطوالی نه خبره د قرآن وي ویبشر المؤمنین او زیری ورکوي مؤمنانو له الذین یعملون الصالحات هغه کسانو له چې هغوی عمل کوي په طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمل صالح څه ته وایي قاضي بیضاوي وایي الصالحات من الاعمال ما سوغا شر نیک عمل هغه دی چې هغه شارع مقرر کړی نو الله وایي ان لهم اجرا کبیرا دی له دی اجر لوی الله به له لوی اجر ورکوي وڅوک چې قرآن نه مني انکار کوي وان الذین لا یؤمنون بالآخرة یقینا هغه کسان چې هغوی نه مني قیامت اعتدنا لهم عذابا الیما تیار کړی موږ دوی له عذاب دردناک دوه ډلې ذکر کړې یو هغه دی چې هغوی قرآن مني او قرآن ته ناست دي مضبوطه خبره یې ومنله الله به ورله اجر ورکوي دویم هغه دي چې منکرین دي د قرآن نه
آخرت نه مني قرآن نه مني هغوی ته به الله عذاب ورکوي. زما مهربان استا خوښه ده. دو ډلې دي، کومه ډله ځان له خوښې؟ هغه ډله خوښې چې هغوی قرآن مشغلې راه ګرځولی دی. هغه ډله خوښې چې هغه مشال لاس کې نیولی او روان دی او تا ته وایي راشه دا رڼا والا. ځان به هم منور کا او قوم او قبیله به هم منور کا. او بله ډله ده چې هغوی قرآن شاته غورځولی. ستا خوښه ده که هغه ډلالي او که دا ډلالي. سبا به الله ته پیش کېږي. کوم جواب چې سبا الله له ورکړي هغه نن ځان له تیار کا. راځئ د هغه چا ملګرتیا وکړئ چا چې قرآن په لاس کې راغستی او قرآن درته ښیي. نن په دې علاقه کې په دې واړه کونج کې مولوي ابراهیم اړم دی او تاسو د خدای کتاب ښیي. جامعة الخیر او یا بله او یا بله جامعه یې جوړه کړې ده او د خدای کتاب درته ښیي. راشئ ورسره کښېنئ د خدای کتاب دې زده کوئ. ستاسو به هم ذریعه د نجات وګرځي د کامیابۍ وګرځي او د اولاد به هم ذریعه د نجات او د کامیابۍ وګرځي. الله دې موږ او تاسو د قرآن او سنت تابعدار وګرځوي او الله دې موږ د غلطو لارو نه وساتي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.